د یو مؤمن او مسلمان قتل بغیر د سبب شرعی نه پناحق باندې یو مسلمان وجل دا حرام دی، دا گناہی کبیره ده او په جرائمو کې یو لوی جرم او عظیم جرم دی۔ حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا اللہ جل جلالہ پنیز بندے دی ټولی دنیا تباہ کېدل ډیر زیات آسان دی په نسبت سره د یو مؤمن مسلمان د قتل، او کچری د سمکی او د اسمان دا ټول مخلوق راجم شي او یو مؤمن سره قتل کی وی وجنی نو په ورځ د قیامت باندې با الله جل جلاله دا ټول مخلوق د دې د وجنه جهنم ته بوزي، او کچری چا د قاتل مرستا په یو خبره باندې او په یو کلمې باندې وکړه ته په ورځ د قیامت باندې با د ده په تندي باندې لیکلی شوي چې دی د الله جل جلاله د رحمت نه محروم دی او مایوسه دی۔ د هر یو ګناه الله تبارک وتعالی بخشش کوي او معاف کوي، لیکن دو داسې ګناهونه دي چې الله تبارک وتعالی داغي مغفرت نه کوي۔ یو دا چې یو کس مسلمان دی مرتد شي، کلمه پریدي او کفر اختیار کی، او دویم دا چې یو مسلمان مومن پناحق باندې قتل کی۔ درې اسباب شرعیه د قتل دي چې د هغې د وجې نه د مسلمان قتل روا دی۔ د بخاری او د مسلم د صحیحین و متفق علیه حدیث دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم یو انسان او مومن چې دا گواہی ورکوي چې د الله جل جلاله په ذات او صفاتو کې څوک شریک نشته دی، دارنګې نبی علیہ السلام فرمایي چې زما د پیغمبرۍ تصدیق کوي، زما د رسالت تصدیق کوي، هغه مني، نو دا قتل سوا د درې وجو نه جایز نه دی۔ یو دا چې واده یې کړی او د هغې نه پس بیا زنا وکړي، دویم چې یو مؤمن پناحق باندې قتل کی وی وجنی، او دریم مرتد د دې دریو اسبابو د قتل نه ما سوا که څوک ولګي د یو مؤمن قتل کو د هغه ورثو له الله جل جلاله درې اختیارات ورکړي دي، او د وخت حکمران بادشاه او نور مسلمانان په هغو باندې دا لازم دا ضروري ده پې چې دې مقتول د ورثو په دې کې امداد وکړي۔ یو دا چا چې قتل کړی دی دا وجني قتل کی قاتل، دویم دا دیت نه واخلي، او دریم دا اختیار دی چې معافي کی۔ لیکن د دې سره سره دا هم دا چې کوم د مقتول ورثه دي نو هغه به قاتل په قتل کې اسراف نه کوي، زیاتې به نه کوي، هغه دا چې قتل یو چا کړلی او دیو رالګي او بل څوک وژني، لکه زمونږ په پښتو معاشره کې پخوا نه دا روانه وه او د په جاهلیت په دور کې خدا عامه یو خبره وه چې چا به قتل وکړو نو بیا به چې کوم مقابلین هغو به دې نه وژنو بلکې په کور کې به یې کرا کس کتو چې کم یو کس د کار کس دی او کره کس دی په دې باندې کور چلیږي او په دې باندې مقابله کي او سم کس دی نو بیا به یې هغه وژنو، یا به د هغه مقابله کې یو دوه او درې وژنل نو دې نه منع راغلی ده، دا اسراف فی القتل دی۔ یا چا چې قتل کړلی نو بیا د مقتول ورثه ولګي دې ووژني هم او د هغې سره سره د ده مسله هم وکړي، د پوزه لاسونه یو شی بل چې دا ټول کټ کړي، الله تبارک وتعالی د دې نه منع فرمایلی ده۔